چې عرش نه پورته ښکاري د یار هغې ترشل سره جړا کومه. هغه عاشق صادق مونږ پخوا کې ناستې وو، مونږ ته الله جل جلاله دا عزت او شرف راکړ چې الحمدلله په دې یخ یخنۍ کې په دې سخت ماحول کې نن عاشقانو خپل جذبه ایماني وښودله، خپل غیرت ایماني وښوده او د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د عزت او د ناموس د حفاظت دپاره نن دا عزم وکړ چې یا رسول الله که ستاسو په ذات مبارک باندې حملې کېږي که هغه اغیار کوي او که خپلې کوي، موږ خو به اول موږ خو اغیارو نه ګیله ځکه نه کوو چې هغه خو طب ادبه د هغې خو کار دغه دی، خو چې کله ورسره خپل ملو شي، کله د هغې سره هغه خلک ملو شي چې هغې ته لارې هواروي چې د چا شپه ورځ عقیده دا ده چې د حضور علیه الصلاة والسلام کله په اختیار باندې حملې، کله په علم باندې حملې، کله د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک په شان مبارکه د حیات النبی عقیده باندې حملې، کله د حضور علیه السلام شفاعت باندې حملې، کله د دې مبارک ذات ټارګټ کوي، کله صفاتو باندې خبرې کوي، نو هغه خلک چې هغه کفار دي هغې ته موقع ملاو شوه چې داسې خلک شته چې هغې منبر او محراب ته دې دپاره استعمالوي چې د حضور بې ادبي او ګستاخي وکړي. نو که موږ وکړه نو څه چلو شو؟ زه ځکه وایم که احتجاج کوي، که سینه چوي او که په دغې باندې د چا زړه درپېدلی دی نو هغه دغه عاشقان دي چې د چا عقیده دا ده چې نه د حضور غوندې چرې پیدا شوی دی او نه به د حضور غوندې چرې الله جل جلاله پیدا کي. او څنګه به پیدا کي؟ څنګه به پیدا کي؟ څنګه چې صحابي رسول علي کرم الله وجهه وفرمایل لما را قبله ولا بعده مثله، داسې جانان خو نه چرې د سترګو لیدلی دی نه به چرې وویني. نو حسان ابن ثابت فرمایل علي څنګه به وویني که مور زېږولی دی خو لیدلی به وي. وأجب أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. محبوب ستا غوندې نه سترګو لیدلی دی او نه ستا غوندې چرې یو مور زېږولی دی. نعرې تکبیر، نعرې رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. خبره کوم اخري خبره او هغه خبره دا ده عزتمندو چې وخت دا راغی نن به دا عزم کوو چې موږ به د حضور علیه الصلاة والسلام د عزت او د ناموس محافظین او نگهبانان جوړېږو. موږ به د حضور علیه الصلاة والسلام دربار کې د دې عزم اراده کوو، اعاده کوو. الحمدلله زمونږ څنګه اسلافو چې په دغه میدان کې قدم کېښودلی دی نن به موږ دا حاضري د خپل جانان دربار کې لګوو چې یا رسول الله ستا د قدمونو د ګرد او غبار نه زمونږ مالونه، جانونه، اولاد دا هر څه لوګي او لوخړه شه ستا د قدم مبارک د خاورو مبارکونه. اور دا یاد ساتھ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، شفیع کا میرے قدم بڑھاؤ، شفیع کا میرے قدم بڑھاؤ. خبر کوم دا هغه جذبه ده په ذات د خدای قسم چې په دې باندې روح د مدینې منورې د جانان خوشحالېږي. دا چې دا جذبه چې چا اظهار وکړ کله چې کوم دی منکر حدیث غلام پرویز هغه راغی پرویزی او دلته راغی پېښور ته نو دی عاشق صادق له د شپې شپې د مناظرې چلن ولېږه او ورته ویې چې مناظره کوو خو داسې به نه کوو که پی دله هغه وخت باندې به دې سنګساروم که پی ملله په هغه وخت باندې به مو سنګساری. داسې چلنجونه وو. کله چې کوم دی د ختم نبوت خبره د هغې قادیاني مرتد و ملعون خلاف راغله د کوم قادیاني خلاف چې زما ستا امام اهل سنت مجددي دین ملت قاطع نجدیت و وهابیت قاطع شرک و بدعت امام اهل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان رحمت الله تعالی علیه د دې خلاف چې کوم دی په دغه میدان کې راووته او دوی له شکست او چلنج ورکړه. یاد ساته عزتمندو سید پیر مهر علی شاه چلنج ورکړه دا خلک راووتل. هغه پیر مهر علی شاه چې چلنج یې ورکړه چې راځه تو خو دا دعوه کې چې زه نبي یم، زه د حضور غلام په بادشاهي مسجد کې قلم او دوات ږدو حکم وکړو چې ولیکه ته به ورته وایې زما د رسالت ګواهي ولیکه او زه به ورته وایم چې د حضور غلام تا ته حکم کوي چې د مدینې منورې د آقا د رسالت ګواهي ولیکه. چا ورته وی حضور دا به خو خپې ولټلی دی
هغه قرآن میں میدان تا هغه تختې ده پیر مهر علي شاه ته چا ویل حضور ډېر لوی چلنج نو ورکړی که دا داسې چل نه وي شوی موږ خو به غرق تباه شوي وو. وایي پیر مهر علي شاه جلال کې راغی ورته ویې تا ته څه پته ده دا زه د ځان نه ورتلم بېګا د مدینې منورې آقا راته وفرمایل چې مهر علي شاه لاړ شه حکم وکړه قلم به زما د رسالت ګواهي ورکوي. بیا عزتمندو چاچی کا پتہ میدان باندھے ختم کی خوض غازی المدین شہید گورا کله چې کم دې سکیږي قربانې وخت راځي قیادت محمد علی جناح رحمت الله تعالی علیه ولا ممبئی نه راځي ہندوستان نه ورله راځي خپل خدمات ورته پیش کړي او مبارک ورته فرمایي چې ناصر ستا جلبې ته سلام دی خو چې د کم وخت دپاره ما دا کار کړی دی اوس درن ساعت له به زما روح قبض کېږي زما استقبال ته به زما د مدینې منورې جانان ولاړ وي ځکه خو د عاشق صادق د پانسۍ په میدان باندې همدا فرمایل استقبال ته زما روح بار راوځه چې راورسېده وصل خبر تانا او محمد امین او خوار به قرباني کا په ادب یو څو د اوښکو ګوهر تانا او کله چې لحد غواړي او کله قبر غواړي هغې کې هم دا فرمایي وصیت کوي چې کله ما لحد کې کېدی نو دې لحد سر ته د شب قدر عبدالکریم حاجي صاحب چې مشهور پناه خان حاجي صاحب هغه ته وایي راشه زما سر طرف ته ودرېږه څنګه چې اعلی حضرت فرمایلی وو چې زما لحد به وکړې چې زه ودرېږم د حضور د معرفت جوابونه ورکړم نو عاشق صادق فرمایل چې زه لحد کې کېښودی شم نو زما مرید به راشي او وبدرېږي او زما په خبر باندې به ووایي چې محبوبه رانو ماشه د لحد تورو تیارو کې مړ شوی ارماني یم د هجران سختو خوارو کې او محبوبه رانو ماشه مسافر د بل وطن یم حیران او ناشنا او در په غاړه کې کفن یم مشعل د ښکلي مخ دې راښکاره کړه پرورو کې او محبوب رانو ماشا د لحد تورو تیارو کې او یا رسول الله په سوال او په جواب کې مې رب ستا د مخ په شمع خطا مو کړې محبوبه شپتا مې زرګې جمع دا نوي کور مې ستا په مخ نصیب شه په ابرو کې محبوب رانو ماشا د لحد تورو تیارو کې چې چا په دغه میدان باندې دې دپاره قدم ایښودلی و هغې عاشق اعلان وکړه په دغه میدان باندې ولاړ دی یا رسول الله که په هر مختمی ضرور پیدا شي قربانی به کړم ضرور په مینه ستا او ستا له مینې به وانهوړم دلبره که غماز مې کړي چور چور په مینه ستا دا محمد امین دې بیا چرې روح نشي چې شو یو ځلې رنځور په مینه ستا څنګه چې دې د سر په یاره باندې تښتېدلی نه دی بورکه یې نه ده اچولی وتلی نه دی دغه رساله والو ګواهي پکې وګورئ د 1953 اخبار وګورئ د دې عاشق صادق د لرې نه تصویر وګورئ مخامخ ورله چا نه شو ایستی لارې نه تصویر وګورئ منظر ځان ته رایاد کړئ نن خو امن دی موږ نه ډېر چاپېره ټوپکې تاودي چې داسې یمزو ټوپکو والا منډه کړي دغسې یې نیولي دي محافظین دي مخامخ هم څه نشته یره هم نشته څه قسمه چې کم دی موږ ته څه قسمه حالات هم داسې نه دي دا مزه الګ کوي چې د پانسۍ کمره کې دننه ولاړې د پانسۍ خپلې تا ته انتظار کوي او بیا د مدینې منورې آقا ته وویل چې یا رسول الله زه هم خوښ یم چې له تا نه قرباني شم د ازل نه مې راوړې دا سودا ده او هر ساعت مې روح هزار کرتا یا رسول الله زارېدې لتا هم تغلې منشا ده د عاشق صادق په داسې ځای کې دا نارې والي دي په داسې ځای کې تبلیغ د دین کړی دی چې په جیل کې ناستی دی یو قیدي ملګری ورسره خوا کې دی خلک لګیا دي جیلیانو کپ ګرم کړی دی که ما ته حکومت ملو شو زه به دا وکړم بل ورته وایي که ما ته حکومت ملو شو زه به دا وکړم باباجي صاحب سره خوا کې یو قیدي ناستی دی او ورته وایي که ما ته حکومت ملو شو زه به په دې ټولو خانقاهونو باندې بلډیزرې ګرځوم او دا به ورانومه وایي دا شعر ورسره خوا کې ناست و دا هلکې ورته په دې اوږه باندې داسې لاس کېښوده ورته وایي کوکې زمانه به یې څنګه کېولې زه به نه یم ژوندی چې ته به خانقاهونه ورانې هغه ته دا ادا دومره خوښه راله وایي ته خو ډېر نر انسان یې دا ستا غوندې خبره دا خو ډېره عجیبه خبره ده د هغې مبارکو مرید جوړ شو د هغې مبارکو غلام جوړ شو
مرزا سکندر ته دې ګریوان راونیو عثمان زو د شانو نواب ځای ته راغی او چې کله دلته راغی بابا صاحب مبارک والا لاړ هغه یې چېرته څوک ملا به صدقه خیرات رانه غواړي توجه یې نه ورکوله د مبارک کلک د دغې ګریوان راونیو وایي زه درته د خپلې صدقې خیرات خبره نه کوم د دین اسلام خبره درته کوم الله له به څه جواب ورکړې الله له به څه جواب ورکړې چا ترې تپوس وکړ هغه واقعه ما لیکلې ده د دې تورنزو یو شخصیت دی هغه راته په خپله ویلي وي پلار سره راوختم ما ورته وي زما والد صاحب ورته وی چې باباجي صاحب یاره دې زړه کې نه راتله د پاکستان صدر ته دې لاس واچو یاره دې زړه کې نه راتله تا سره هر څه کولی شو وی داسې یو ګیلاس پروت و ګیلاس ما سره کور کې موجود دی وی بابا صاحب مبارک داسې اوبه ډک کړ ورته وی کوکې دې کې نور اوبه راځي هغه ورته وی چې نه وی زما زړه کې یو د الله جل جلاله یاره راغلی ده نور یاري پکې نه ځایږي زه ته به داسې میدان ته ورغی مردان کې د دمو بازار ګرم و اجلاګان دمې په میدان ګډېدې څوک خواله نه شو ورته ویل خان دی او نواب دی باباجي مبارک چې ورغی خلک تس نس لاړل او یو طرف ته بل طرف ته باباجي مبارک ذکر شروع کړ راځئ کوټې جومات ته یو څو کسان راغلل دوی جواب راولېږه وایي جاجي صاحب ته ووایه چې خپل حیثیت خو درته معلوم شو چې زه په میدان ومه ما ته په زرګونو خلک میدان کې ولاړو چې د جومات ته لاړې نو په شمار کسان در پسې درغلل وایي باباجي صاحب مبارک ورته په خندا جواب ورولېږه چې لاړ شو د خور له جواب ورکړه ورته ووایه چې تور سرې ستا مثال چې دی زما مثال د بورا دی په ګل باندې یو بورا ناست وي او ستا مثال د ګندګۍ دی ګندګۍ له ډېر مچانو ماشي راغلی وي داسې شخصیتو چې په کوم میدان باندې ورغلی والله العظیم چې غټو غټو خلکو به برید لاندې کړل عثمان زو نه را روان دی یو خان سره څه باندې هغه سګرټ نیولی و سګرټ ته لوخړه ورواله هغې بابا صاحب مبارک باندې ور واچوله یو ځل یې ورته ویل کوکۍ سګرټ بند کړه هغه یې دا څوک دی چا یې تپوس وکړ وایي دا حاجي محمد امین صاحب دی ښه هغه خلکو نه چې راوړو چې مریانو کې بدماش دی هغې ورته ویل وګورې د چا خاطر نه کوي وي هغه نور هم نشه پې راغی او نور هغه مغسیر چې کوم دی راښکو بابا صاحب باندې به یې لوخړه ور وویشته وي په دویم ځل یې ورته ویل کوکۍ مه کوه وی هغه بیا نور هم نشه کې راغی په درېیم ځل ورپسې راتاو شو او هغه خپله کونډۍ چې اوږد سیخ و پکې ای ورته راواړوله ورته ویې وغورځوه دا وغورځوه ته د اشنغر پوښتونې او زه د پېښور پوښتونې مه وغورځوه ته د اشنغر پوښتونې او زه د پېښور پوښتونې مه وغورځوه وی هغه باندې راپو هغې وغورځول چې کله یې سګرټ وغورځول چې شا بخمه پې راکاږه هغه پې زره خپله ښکلل د هغې نه پسې بیا پرېښوده افغانستان ته لاړو ظاهر شاه ولې روټۍ وکړه صدارتي محل ته یې وغوښته دا تاریخ هم شته وایي چې څنګه محل ته لاړو محل ته وردن نه شو ظاهر شاه راغی ورته وایي چې هله به ستا روټۍ خورم تا په دې فوج باندې ولې ګیرې کټ کړي دي تا نه به خدای تپوس کوي ستا فوجیانو باندې لازمه ده چې هغوی به ګیرې کټ کوي دې ته حکم وکړه چې دوی ګیرې نه کټ کوي که دا حکم مې منې خو روټۍ خورم او که نن نه منې نو زه درنه واپس ځم دا چې الله جل جلاله مرتبه ورکړې وه مدینه منوره کې ورله د هغه ګورنر روټۍ وکړه باباجي مبارک هغه شخصیت دی چې دوه پیرې ورته د کعبې مبارکې دروازه کلو شوې ده او 15 میاشتې ورته د حضور علیه الصلاة والسلام په ریاض الجنت کې ځای میلاو شوی دی وایي چې کله دې مبارکو ته روټۍ وشوه د مدینې منورې مشر والي نو دې مبارک چې ورغلل لوی لوی علما راغلي دي چې ویې کتل ګیر چاپېره د جاندارو تصویران دي نو باباجي مبارک واپس راووته هغه ورته زه رامنډه کړه قربان لوی لوی شخصیات دي پکې عبدالغفور مدني صاحب نور چې قربان تاسو ولې راځئ که نه وایي نه دلته تصویران دي زر کوربه راغی لرې شا مې دا زر زر راکوز کړې وایي نه داسې نه اوس خو مې راکوز کړي چې زه لاړ شم واپس به بیا ولګې زما سره واده وکړه چې زما په وړاندې به دلته سیزي او دا به بیا نه لګې هغه ورته ویل قربان واده در سره کوم چې سیر زما یې واپس یې نه لګوم عبدالغفور صاحب په ژړا شو چې موږ ډېر لوی علما دلته راغلي یو د ملک بر نه چا کې دا جرأت نه و نن یو عاشق رسول راغی داسې جرأت والا فیصله یې وکړه چې په هغه باندې هغه ټول حرام څیزونه لاندې راکوز کړل والله العظیم د دغه شخصیت چې په شریعت باندې موږ قدم وینو چې په کوم انداز باندې ښودلی دی انسان حیران پاتې شي او چې کله د طریقت خبره راغلی ده د طریقت شهباز دی په هغه میدان باندې داسې قدم یې ښودلی دی زه کله نه کله د اعلی حضرت
فاضل بریلوی فتاوی رضویہ گورم اور بیا د بابا جی سے مبارک زندگی گورم والله اشعارو کم د یو بل سره څومره مماثلت دی څومره فکر یو دی څومره الفاظ یو دی څومره د هغې معنا یو راځي او چې دی کله د هغې مبارکو هغه ژوند ته ګورم چې څنګه اعلی حضرت د شریعت نه یو ذره پر قدم خوا دې خوا نه دی ښودلی د باباجي مبارک هر قدم چې دی دا په شریعت باندې برابر و یو ذره پرې قدم چې کوم دی د شریعت نه خوا دې خوا نه دی ښودلی الله جل جلاله دې د دې مبارکو سره زمونږ دغه نسبت او تعلق چې کوم دی انشاءالله تعالی نور مضبوط کی او د دې ټولو دوستانو بخصوص د خپل تنظیم د مرکز جماعت اهل سنت چې د ځای په ځای نه د مردان نه زمونږ د ناظم اعلی شهروم باچا صاحب د هغې چې کوم دی زمونږ برادر محترم ډاکټر عبدالناصر لطیف صاحب دي د سوات نه ډېره لویه قافله دا د صدر محترم جناب عبدالخلیق شاه صاحب دي د هغې په مشره کې الحمدلله ډېر ښکلی کار شروع دی او په ټوله ضلع باندې الحمدلله همدارنګې دوستان زه به نومونه شروع کړم والله وخت هم دی او زه شکریه نشادم ادا کولې د خپلو ملګرو دوستانو چې هر طرف نه جمله او تنظیماتو زمونږ عقیده او فکر دا دی چې څوک د دې جنډې د شنې جنډې د لاندې ولاړ دي د چا ناره د یا رسول الله ده د چا ناره د تحفظ مقام مصطفی ده هغه که د هر تنظیم سره تعلق ساتي هغه که د هر طرف سره تعلق ساتي موږ چې کوم دی الحمدلله ټول یو موټي یو په هر میدان باندې به یو انشاءالله تعالی په هر طرف باندې به د خپل قوت مظاهره کو د حضور علیه الصلاة والسلام د ناموس بیان به جوړېږو انشاءالله خپلې خبرې ختموم د مانځه ټایم نږدې دی درود سلام به ویلې کېږي او بیا به چې کوم دی د هغې نه پس دعا کېږي خو زه اخري خبره دا کوم چې یو خو دلته د مدرسې چې کومه شروع شوې ده د هغې لپاره د زړه نه دعاګانې وکړې چې الله پاک دا مدارس کامیاب کړي رب کریم ورته جمله اسباب د خیر برابر کړي او دویم دا چې خپل بچي ماشومان که یو ځای بل ځای کې تاسو په سکولونو کې داخل کړي دي کم از کم د دې فکر هم وکړئ انشاءالله کال به دلته باقاعده د بنینو د بناتو دواړو انشاءالله تعالی انتظام وي ملګري دوستان چې کوم د داخلي خواهش لري هغه به ضرور انشاءالله تعالی رابطه کوي او زه په شکریہ د ټولو دوستانو بالخصوص د کراچۍ نه چې کوم زمونږ مېلمانه دوستان د لاهور نه چې کوم راغلي ډاکټر اشرف اسد جلالي صاحب دي چې کوم خپل نماینده رالېږلي د هغې ډېره مننه ادا کوم زمونږ د مرکز جماعت اهل سنت صوبایي مرکزي ناظم اعلی جناب سید عرفان شاه مشهدي صاحب چې ما سره کنفرم وعده وه انشاءالله چې زه به درځم خو چونکې هغې ته هلته په یو کې لندن کې بعضې مشکلات پیښ شو د ویزو میزو حوالې سره نو د هغې راتلل لیټ شو هغې خپل چې کوم دی د پنجاب ناظم اعلی جناب فاروق احمد ضیایي قادري صاحب رالېږلی و زه د ټولو دوستانو ډېره ډېره شکریه ادا کوم د خپل والد صاحب محترم نه او ستاسو د ټولو الله جل جلاله د ټولو را خیرونه او خوشحالۍ د دنیا او د آخرت ورکړي او په آخره کې یو خوشخبري تاسو ته اورم چې انشاءالله تعالی زمونږ نن چې دا پروګرام د کراچۍ د دغې ملګرو دوستانو ستاسو جذبه ولیده ستاسو مینه ولیده ستاسو محبت یې ولیده نو هغې زمونږ هغې دوستانو یو د زړه سود وکړ او هغه دا چې هغې وایي چې انشاءالله تعالی آینده کال به هم د 11وي شریف د بړي 11وي شریف انشاءالله سالانه عظیم الشان پروګرام هم په دې ځای باندې انشاءالله تعالی کېږي او هغې وایي چې انشاءالله تعالی هغې دپاره به موږ انتظامات کوو او هغه 11وي شریف کې د اوس نه دوستانو ته تاسو ذهن جوړ کړئ چې انشاءالله هغې له به دوستان ټول راځي دا زموږ د پروګرام او هغه د 11وي شریف سالانه لوی پروګرام به انشاءالله په یو ورځ باندې کوو نو انشاءالله د تاریخ اعلان به هم د هغې دپاره بیا زر تر زره کوو چې ټولو دوستانو ته پته وي الله جل جلاله دې د دوی په علم عمر کې د دوی په مال حال کې ډېر لوی خیر او برکت واچوي او رب کریم دې ورله اجرونه صلې بدلې په دنیا او آخرت باندې ورکړي دا صحیح خبره موږ یې شکریه نه شو ادا کولی هغه هغه لوی رب ته سپارو چې رب کریم دې ورله اجرونه او خوشحالۍ د دنیا او د آخرت چې کوم دی ورکړي درود و سلام به ویل کېږي انشاءالله څنګه مونځ وشي بیا ورپسې متصل مانځه پسې اوس سنتو کې سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ صلوات اللہ
دغه ګلستان او زموږ تاسو د ټولو عاشقانو سینې د رسول الله له محبت او د عشق الله پاک ډک کړي او زموږ ټوله زندګي الله رب الجلال د اتباع د محمد رسول الله نه الله پاک ډک کړي او دغه اتباع په عوض کې راته الله خپل محبت ټول ته راکړي او چې څومره مرګري راغلي په عشق او محبت راغلي کریم رب خپل ټول دوستان وګرځولې زموږ صوفي صاحب د ګډي وګړي بچي اولاد د هغه فضل د غم او د درد او د مصیبت په امان کې ولې حاجی آباد شریف ته روح له مراد ته امن او امان واستېږي شفیق صاحب چې کومه مدرسه روانه کړې ده شپاړس کمرې دي پکې خدای دا کمرې راتلونکي پروګرام لا په خپل قدرت کامله سره په غیبي اسباب سره سره ورسولې د شیطانو پر ایمان باندې خدای او څو د ستې چې خبره کوتلې بیا پکې یو زرګونو طالبان عاشقان عالمان روح لري باندې تکلیف دې خدای مو ټول جماعتونو رسولیان عالمان راکړي او خدای هغه سړي غړو عالمان راغله ټول دوستان په امان کې خدای چې عشق مصطفی دشمنانی موږ له شرف په امان کړی او خدای چې عشق مصطفی خواندان نو زموږ محرابونه او منبرونه په خشتا کړی او بابا جی سره محمد روش زموږ ټول په سینو کې خدای واچول بابا جی سره مبارک یو دوه شعر بزمو یو چې خدای په بختور کې واخم دا یو خبره کوم نو ډېر مرګري سره به د دوه چې خدای په خنه او کړو روزګارونه ورکړي دنیا نو د خدای غیبی د خپل خزانو دروازې کولم کړی روزګارونه ټول لور کړی ورسره د حیاته کې رشته ورکړي او جوانانو ته جنتی بیان ورکړي او خدای په روزګارو د حلال روزګارونه ورکړي خدای په عشق مصطفی ورکړي پیرو په مرشد د خدای خشته مرشدان ورکړي او خدای زموږ ټول نسبت اهل الله او اولیاء سره جوړ کړي فکر سره د عمر کې برکت واچول صادقان دوستان ولې پلکون سرکونه ورکړي هغه کراچۍ ملمانو خدای راتلونکي پروګرام کې د بهر ملکونو خلک عاشقان راوستي حاجی آباد شریف فاطم پاک نه لګي خو چې څوک ولې راشي غټو پاکولې خدای حاجی آباد شریف په بابا جی پاکولې خو چې څوک ولې راغلي نو دوی مو پاکولې خاصه کې خوندور او بختور کې بابا جی سے فرمایي بارکونه شیطان ساده